مخته خبره ښایي فصل فی البیر، دا فصل دی د کویو ولا مسالې په باره کې. دلته طهارات ولا خبرې روانې دي که نه. اوس د دا خیال غواړي چې کویو په چی سره نجسه کېږي، څومره شي سره نجس ګرځي، بیا څنګه سپکوي، بیا طهارت یې څه طریقه ده. مختلفې خبرې سړي ته پېښېدلی شي که نه، چې کویو نه خو مونږ خلاصوي نشته، اوبه بس کې د اوبو نه بغیر ژوند ناممکن دی. دا اودسه مودسه نه چې راپارې شو، اوس د کوی خبرې ته متوجه شو مصنف صاحب، ځکه اوس د دې باکې د کوی ولا خبرې ښایي. نو مخته وایي چې واذا وقعت فی البیر نجاسة، که په کوی چاه کې چې شپریزې نجاست وغورځي، نزحت نه ټول کوی به راوبسلی شي. کوی خو نسي راوبسلی، معنی ده چې د کوی نه به اوبه راوبسلی شي، څه کله غټ نه وي. وکانه نزخ ما فیها من الماء، د کم شیان چې موږ نه روباسو د اوبه کنه، طهارة لها، دا به د کوی دپاره صفایي وګرځي. باجماع السلف، په دې باندې د صحابو او د صحابو نه چې بد کوم علما دي دو اتفاق کړی دي. اصل کې خودي ته قتل پکار چې کوی د سره صفا نشي. ولې ته چې کله دې اوبه راباسي نه، دا اوبه خو دیوالونو سره ټچ دي، دیوالونه خو دې نه دي سره پکړي کنه، او نه دې نه خټه ټوله روبسلې ده. که اوبه رغه کوي لاندې نه نورې روځي، دا خو سره دې پاک نشي کنه. مسله خو ده د قیاس خبره، خو قیاس ته موږ نشو کتلی. دلته صحیح ده، د علماء اجماع ده چې بس دې سره صفا کېږي. ومسائل البیر مبنیه، او د کویو له چې کومې مسلې ده په دې باندې موقوفې ده او په دې باندې بنا دي علی اتباع الاثار، چې حدیثو ته کتلی شي. دون القیاس، عقل و قیاس ته نشي کتلی، قیاس مطابق خو نه دي صفا کېدل پکار، خو حدیث وایي چې صفا شي. خو اوس مخته ته مسله ښایي چې ګویي کې کله کله داسې کېدل شي پچه پکې پرېوځي د ځناور والا، کله کله داسې کېدل شي چې وړوک ځانور پکې پرېوځي، کله کله داسې کېدل شي چې هوایي مرغۍ پکې پرېوځي، کله پکې غټ جانور پرېوځي، کله پکې انسان پرېوځي. نه څه به کوي او څه طریقه به کوي، اوس همدا خبرې ښایي. فإن وقعت فيها بعرة، که کوی کې پچه پرېوځي، او بارتین او بعرتان یا دوی من بعر الابل، د اوښ ولا پچې، والغنم د وزې ولا، لم تفسد الماء، افسد یفسد ساده یلی شي کنه، لم تفسد الماء استحسانا، د استحسان تقاضا ده. د استحسان دي تیلی شي چې مخې صفا یې نو اوس هم صفا شمرلی شي، نو اوبه به سره دې سره خچنې نشي شمرلی دو پچې سره ښه. والقیاس، د قیاس عقل تقاضا ده د اجتهاد چې ان تفسده، چې د اوبه خرابېږي. ولې لوقوع النجس فی الماء القلیل، لږې اوبه دي دومره ډېرې خو نه دي نجاست پکې غورځېدلی دي. وجه الاستحسان، استحسان تقاضا ده د وجه ده چې ان آبار الفلاوات، د ځنګل او د بیابانو له چې کوم کویوان دي که نه، د سمو کې د کوم کویوان وي، لیست لها رؤوس حاجزه، د دې له چې کومې ډاکنې دي، دا نشته. رؤوس سر ته ویلی شي که نه، مراد نشته د ډاکنه، دې باندې پاسه نه تمبړ کې نه وي، پاسه نه پې څوک چې نه جوړي، دروازه نه جوړي، پاسه نه پې څوک چې نه جوړي، ډاکنه نه جوړي. او تا ته پته ده چې دې ته ګیر چپېره خلک ویزي او ځناور راولي که نه، چې اوبه وڅکي هلته یې ډنډ وله جوړ کړي وي. والمواشي تبعر حولها، او د جانور چې دي که نه، د چرپایان د دې نه ګیر چپېر پچې کوي، کله کله دا پچې وچې شي که نه، فتلقیها الریح فیها، د هوا راشي دا پچې پکې غورځوي. نو فجعل القلیل عفوا، نه د لږ شان دي که پرېږدي، دا به معاف شمرلی شي. ضرور دي ځکه دې کې ضرورت او حاجت دی پکې، ولا ضرورت فی الکثیر، که ډېرې پرېږدي بیا پکې مفي نشته. ولې چې ډېر نه بچ کېدل اسان دي. او دا ډېرې پچې چې ته ویلی شي چې کوی کې پراتې وي، دا دې ته ویلی شي چې رالو سړی پکې وګوري وایي دا خو ډېرې پچې پکې پراتې دي، معنی چې اوس د کوی نجس شو. وهو ما، او دا ډېر دې ته ویلی شي که نه، استکثره الناظر الیه، چې کله د سړی ول وګوري پچې ډېرې وګڼي. فی المروي عن ابي حنیفه، دا د هغه روایت مطابق چې کم د امام صاحب نه راغلی دی، وعلیه الاعتماد، په همدې باندې بروسه او اعتماد ده. خامخ دی چې د پچه وچه ده او کلنده، د دې کې فرق شته که نشته، یا پچه روغه رموټه ده، ګول سا ګول یخي ده، یا پکې ماته شوي ده، دوړې وړې لاړه ده، دې کې څه فرق شته که نشته. دا د دې چې دې کې دا خبرې نه چلیږي، بس پچه پچه د کار څنګه. ولا فرق بین الرطب والیابس، پچې وچې او کلندې وي که نه، یوه خبره ده چې پکې پرېږدي. والصحیح، یا روغه موټه وي، والمنکسر، یا ماته شوي وي. والرس، یا نده شی ته ده خاچر ولا د واس ولا چې کومې پرشني دي، دغه شولې د خره ولا. والخیثي، خیثي چې شتل شي غوښایي، ګوبر وتل شي سرقین، غوښایي ځان ته شي، د پچې ځان ته شي. والبعر، دا ټول په دې خبرې کې برابر دي. سید لأن الضروره تشمل الکل، تشمل الکل، ضرورت ټولو ته شامل ده. که لږ شان دي غوښایي پرې وتلي به خیر ده، معاف دي، که ډېرې بیا نه دي معاف. دا مسله خې ته اوبو وله بیان که. اوس یې چې حضرت موږ ته دا مسله بیان که یوه ښځه ده، یې سړی ده بیزیلی شي یا غوالی شي که نه، په هغه کې لږ شان د غوښایي پرېوتې یا پچې پکې و، که د ځنه وضو عادت وي که نه، چې کله لیشې ترې نه شودي، هغه ټایم کې پچې رایت شي او تشې متیازي کوي. نو اوستي وله څه مسله ده، د ته ښایي که لږ شان د دوې درې پچې یوه پرېوته په شودو کې د سره شودي نه شي خرابېدلی. ولې ضرورت دې نه ځان نه شي بچ کړی، د شودو په ټایم کې د وضي عادت دی چې پچې وکړي،
ها که ډېرې پکې شیا به نه دي معاف یا همده شی ته دا پچې مچې پرېوتې شودي هلته کې ایښي وي که نه بیا پکې مپۍ نه چلېږي ځکه چې هلته خو ضرورت نشته. و پیشاتن د یوزی مسله ده د تبعر فی المحلب که شودو کې یا لوښي کې دله پچو کې بعرتن یوه او بارتن یا دوی قالو علماء چې یرم الباره یا یرمی الباره ته پچه به وغورځي وشرب الله بند شودي دي اوس کې لمکان ضرورت چې دلته ضرورت دي ځان بچ کول تېنه ګران دي. ولا يعفى القليل في الاناء که لوښي کې د نه وغورځول بل ته هلته د لوښي ایښې و که نه هلته پکې پچې شي نو دلته خو ضرورت نشته د صحیح ځای کې به د لوښي ایښې وه نلته کې به د لږ شی نه دي نشي معاف کولی. ښه علامه قیله لکه څنګه چې علما ویلي دي لعدم ضرورت هلته خو ضرورت نشته که نه ضرورت خو د لیشلې ټیم کې وي. وان ابي حنیفه امام صاحب نه درغلی انه کلبیرې چې نه د لوښي کې کچېرې پچې وا یا دوی پرېوتې که نه د بیا نه پلیدېږي ولې کلبیرې د کوی په شان دي په حق البارد والبارتین یو دوه پچو سره څه نه کېږي. ښه دا مسله د پچو وه مخته ته مسله ښایي فإن وقع فيها که کوی کی پریزی خرء الحمام د کوترې ولا متیازي خر چشتل شي د متیازي او دی له کوم بیټ وي پچې او اویل عصفور یا د چرچنې ولا لا یفسده د سره د کوی ولا وبنه خرابېږي خلاف لشافعي مولا امام سي نه خرابېږي له هو غ دلیل په دین سي چې انه استحال الى نتن وفساد چې د دې ولا متیازي څه دي دغه بدل شولي بوی ته او فساد ته دې ولا کوم متیازي دي کې به بین پیدا کیږي چې ټیم په تیر شي کنه استحاله منه بدل جاتے ہیں د بیٹ بدلیږي تغیر پکې رزیلانات نه بو پکې پیدا کیږي بدبوئی و فساد خرابېږي پشبه خور الدجاجه نه د چرګي متیازو په شان دي شي ولا نه موږ چې نه اجماع المسلمین په دې باندې مسلمانان رجمه دي رجمه منه ده چې مسلمانانو کوترې ستلې دي په جماعتونو کې هم ستلې دي همدا شي ته کورونو کې هم ستلې دي او دا د دې خبرې دلیل ده کنه چې د دې ولا متیازي نجس نه دي. على اقتناء الحمامات چې خلق کوترې ستی او کور کې دي ځان سره په مساجد د جماعتونو کې مشته مع ورود الامر سره د دین جماعت متعلق خدا امر راغلی دی کنه به تطهیر چې تاسو جماعتونه صفا ساتي خبرته دا وایي کنه چې دلته کې د کوتر یا د چرچنې ولا متیازي بدلیږي بدبوئی او فساد دا خبره پکې نشته واستحالته د دی ولا بدلیدل لا اله نتن رائحه نه د سیدی کنه چې اغي بوی ته نه بدلیږي چې کی بدبوئی پیدا شي بلکې تشبیه ورکی فشبه الحمأه دغه متیازي د سیدی لکه توره خټه کله چې د کومځي کې وبډېرې څه پاتې شي لکه طلب ملیدل هلته کې د خټه ته کتوره شي ته کټوره خطه تېنه جوړه شي چیکړه غونې شي چیکړي نه شي صرف اکه شان دي شي ښه که نه بین پکې نه پیدا کېږي. مخته مسله ښایي په انبالت پي اشاتون که کوی کې متیازیو کې ویزې بیزار پرې نږدې وه نزح الماء کله ټولې اوبه به وبسلی شي. هند ابي حنیفه ابي یوسف رحم الله رحمهم الله لدت شیخین مذهب دی وقال محمد رحم الله لا ينزه الا اذا غلب على الماء چې وره پرې د ټول کوي نشي بسل الا اذا غلب على الماء هكذا متیازي پر ډېر شي بو بنیا لبو بسل شي فيخرج من ان يكون طهورا نه فيخرج یا فيخرج من ان يكون طهورا چې دور ډېر شي بیا خو ظاهر د شي د طهارت نه پتی کیږي پکې کنه طهور نشي. و اصل مسله د بول ما یکل لحمه طاهر عنده امام محمد صدا خبره زکه کړي چې وبو بني متیازي کله ډیر شي ال بو پلیتی دا زکه ویلي چې امام محمد صدا چې کوم زناور غوخه خوړل شي دی هغه ول متیازي طاهر دي طاهر د منند چې او د سره کول شي یعنی نجس ډیر نه دي طهور خو نه دي خو طاهر دي خو نجس عندهم د شیخینو په نسبت نشي د زناور غوخه خوړل شي او کنه شي خوړل د فلیدي دي متیازي. خدای امام محمد صدا خبره کړې ده کنه چې د دې ولا متیازي سپری غالب نه دا کوی صفاش مرل شي د دې خبرې دلیل څه دی هغه د دې حدیث نه دلیل نسی ان النبي عليه السلام امر العرانيين پیغمبر اسلام عرانین خلکو ته امر ورکړی دا عرانین سو کسانو کنه د عقل قبیله ولا کسانه مسرر غلی مدینه ته دو ایمان راوړیو شروع زمانه کې چې موږ مسلمانان یو پیغمبر سمتی شلو ټیک ته خدا و کسانو باندې د مدینه ولا آب او هوا خار نغله خېټه را ډډ شویتنه آمده شته نور کلمي ملي خراب شي پیغمبر سمته وی چې تاسو لاړ شئ د وخان ولا شودي اوس کې د غوله متیز یوز کې تاسو به صحیح شئ ندی خبر نه دلیل نسی مونږ وتی چې حضرت سیدا خبر دي صحیح ده چې دا حدیث تا خود متیاز سکل نه وته نو ویلی د شودو سکل نه ویلی د متیاز په باری کې چې دا په بدن باندې اصول وای نه د سکل خبره پکې نه رااله او هغه نه الا دا خبره ختمه شوې ده
ځکه چې دا خبر د اولې زمانې وکنه اوله کې د شیطان مسله و تخفیف خو وروسته به دا خبره ختمه شوه. پیغمبر صلی الله د حکم ورکړی دی کنه چې تاسو د متیازو نه ځان ساتئ ځکه چې عام عذاب قبر د همدغې متیازو وجې نه کیږي. همده شی ته یو صحابي متعلق هم راغلی چې قبر وله زغتا ورکړي و یعنی قبر بینچ کړی و راتاو شوی قبر وله زور ورکړی چا تاسو کې دې څه وجه ده چې دا ډېر ښه کس خو د میږې وزې به یې سره ولې د متیازو نه به یې خاطرخواه احتیاط نه کولو. اوس همدا خبره کې له دا دلیل ان النبي صلی الله علیه وسلم ان النبي صلی الله علیه وسلم امر العرنیین بشرب اموال الابل والبان ولهما. مونږ د پاره شیخینو د پاره دلیل لغوي چې قوله علیه السلام استنزه عن البول فان عامه عذاب القبر منه من غیر فصل. دی حدیث کې د تفصیل نشته چې دا حلال شي متیازي او کله کوم شي غوښه نشي خوړل کمردار شي متیازي دین عذاب ملويږي نه دا شی نجس شو. او بل خبره ده کنه چې متیازي د حلال جانور وي او که د مردار وي کنه دینه بوی خیږي او فسادم پکې چې ډېر کې د مردار شي ولانه یستحیل د متیازي بدلیږي اعلانات بوی پکې راځي مردار بوی او فساد او خرابې کیږي هم بصره کبول ملایک اللحمه نه د حلال شي متیازي د شي لکه د مردار شي په شان دی. وطویل ما روا او طویل د هغه حدیث چې امام خمسه ونکړ کړي هغه طویل بموندا کو چې انه عرف شفاؤهم یا عرف شفاءهم وحیا. پیغمبر علی السلام دغه کسانو لپاره شفا پیژندلی و د وحی په واجبونه خدای پاک ول خودلی و ورسته به دا خبره ختم شو ځکه په حدیث کې دا خبره هم ده کنه چې هغه کسانو به پیغمبر سم مسلم کړي و ځکه چې هغه د پیغمبر سم یو چرواها څو شپونه کې هغه قتل کړي پوزه غوګونه دینه کټ کړي نو په نور نقصان ول رسول پیغمبر سم بدو پسترګي کې ګرم سیخونه منډلیو هغه نه علاوه خې مسله ول کړي غرمه کې چولې د دې لپاره چې دا کار وਹੀ سره شي نو مسله ختم شو نه دی معنی ده چې د وسله سره د حکم ختم شو. نو موږ ځکه چې ماروا انه عرف شفاءهم وحيا عرف شفاءهم وحيا د شفا وਹੀ په ذری سره معلومه کړي پیژندلې. ثم عند ابي حنیفه رحم الله به امام صاحب وای چې لا يحل شرب للتداوي کایو سړی د متیاز دي د پارس کی کنه چې ډاکټر وته ویل شتا علاج صرف دې سره کی چې ته به متیاز کی امام سی چې بیا ول د اسکل دوی په تور باندې نه دی حلال نه دوی په تور نه عام تور باندې لانه لا يتيقن بالشفاء فيه دا خو یقیني نه د سې سره وخامه شفا مليږي د شفا ګارانټي چا سره نشي کولای او نه دی کی یقین شتا فلا يعرض عن الحرمه لهذا ذي حرام کیدل موږ خامخه عرض نه کوچ پوچا. وعند ابو یوسف رحم الله امام یوسف سیدا خبره کړې ده چې یحل للتداوی ها کایو سړی د علاج د لپاره د وی د لپاره تشي دغه حلال جانور متیاز کی نه دا به جایز دي د وجه للقصه چې د عرنیین ولقمه قصه د دین مو استدلال کوي. وعند محمد امام محمد چې للتداوی و غیره تدوی د پاره کو نور وجه نسکی دا به جایز لطهارته عنده چې دی په نسبت د حلال دي خو صفه خبره شته کومه صحیح خبره چې نه حرام دي. خدا مسله بیان شو اسمخ ته خبره خی و ان ماتت فيها فاره که په دغه کوی کې مګه مړه شي چوها موش پرسه کې ته موش ویل شي او عصفوره یا په کې شي بجنګ لاندې لیکل دي چرچڼه چړیا او سودانیه یا ترړې په کې مړه شي تورته څه د تور مرغۍ او صعوه یا په کې شمړه شي مرشي معموله سربونی تایل شي ونګ تایل شي او سام نبرس او صعوه یجشتل شي وړوک شاندې سوي هغه تایل شي ششګي مشګي تایل شي سیده سوره شاندې بزغه شاندې تل شي د کم شي دی ګنده شنه او سام نبرس یا ونګ یا شکر بوډه مر بوډه تر مشکې دا پکې ټول داخلي نو نزح منها 20 دلوا ندی صورت کې مسله ده کنه چې د جانور پکې ډنګ شوی نه روغ رمټ پکې پروتي مړوي نو دی شل بوکی به دا وجوبن وبسل شي دا واجب دی اله سلسینه او د دیر شو پر چې وباسي دا به مستحب ترکیبی حسب کی باری دلوي وصغرها چې څومره کوی مغره به بوکای کنه که غاټي خو بوکابي غټي که کوی وړو کی بوکابي وړوي یعنی بعد اخراج الفار دا منه د چې بستونه وبره باسه دا به صفا شولت نه د ګندګي رو بسغه نه بعد وبره باسه لحديث انس ان انس رضی حدیث انه قال في الفارتی هغه د مګي په باری کې ویل دي زاماتت پلبیر چې کله په کوی کې مړ شي او خرجت من ساعته مغه ساتي رو بسل شي سمانه چې په کې رجیدلی نه وی کنه نیون زخه من 20 دلون شل بکی به تن رو بسل شي تر دیر شو پریاول اوس پورا ونخوها انده شته چرچنه شو یا نور شي انده شو چرچنه ول د ټیغو میغو د نور ترړې د خوځه کې د ششوي ششنا کې تعادل الفاره بالجسد د میګه کې سره برابر دي جوسي شکل کې کنه نو مغمره حکم وی فاخذت حکم هدا مای حکم کې شولې
ول20 د شل بوکې ولا چې حکم دی به طریق الاجاب دا واجب ده و30 د 10 شوبه کې حکم چې دی به طریق الاستحباب د مستحب ده. دې پرې خبره ته بیان شوړو جانور مخت ته فإن ماتت بها حمامه کبه په دغه کوی کې مړه شول کبوتر کونتر او نه خو هدا کمتر په شان دي سلوګې شولو عمده شي ته شولو شنټوخ شولو یا عمده شي په کیا تورتای شولو وغیرہ نوري مرغې دي او نه خو کد دجاجه یا چرګ شول یا مرغوي شول یا تیتر شول والسنور یا پیشو شول پیشو سربونه شول وغیرہ نو د شیان دي نزح منها ما بین 40 نو د سالويختو تر شپېتو مانځ کې بوکي بتینو بس سالويخت واجب دي تر شپېتو پورې مستحب طریقه ده. وفي الجامع الصغير دلته کې کودوري کې دا ویل جامع صغير کې دا ویل دي 40 و 50 سالويخ یا 50 دي وسیو هو الازهر ظاهر خبره ده د ظاهري رت المروي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ذکر سيد ابو سعيد الخدري سيبنم دا روایت رغل دي انه قال في الدجاجه هغه د چرګ متعلق ویل دي چې اذا ماتت في البير چې کله په کوی کې دا مړ شي نيونځ خو من 40 دلون نسالويخ بوکي بو بسل شي هاذا لبيان الاجاب د وجوب ولا بیان دی وال50 بطريق الاستحباب د 50 شپته د مستحب طریقه ده. ثم المعتبر في كل بير به هر کوی متعلق دا خبره معتبره ده چې کومه بوکه بتینو باسي دلو هل الذي مغي بوکي سره بتینو باسي کنه یستقى به منها چې کومه بوکي سره خلق تینو بره باسي او بوڅ کی دینه وقيل چیل شي نه کبه دوره بوکا سړی تین رو بسی کنه چې هغه د کوی برابر غټي بس بیا خو پکې ضرورت نشته ټول صفا شو ځنه خلک کوي چې نه د وګي برابر بوکا به تین رو بسی یو غسی د غنم سره تلل شي وقيل چلی دلون دومره بوکا بر بس یسو پی سواعن سا کې یو وګي وبرزي ولو نزي خمنه بدلو عظیم مره کبه سړی اختشي وغټه بوکا تیار کی د ډرم برابره چې هغه چې مقدار 20 دلون د شلو بوکو برابر اجازه نه بیا سید ولی له حصول المقصود هم مقصود د لاسر شل بوکي رباسي ته د ډرم ور بوکا ور شل پکې رو ودل سالوي خې 50 شپته مخته چې دا خو مسله د توړو جنور بن شوز د غټو تلاړو و ان ماتت فيها شاتن ک په کویو کې شمړه شوله و زمړه شو یا لیک خې پکې مړه شو حسې پکې مړه شوله او آدمین یا پکې سړی مړ شولو یا د سړی په شان دی بیزوګای پکې مړ شو بیزو او کل بنیا سپې پکې مړ شي یا پکې چې مړ شو لزماره یا لیوه یا هم د شته پړانګ نزح جميع ما فيها من الماء وز بټولي وبد کوی نه رباسي لأن ابن عباس رضی الله عنه وابن الزبير رضی الله عنهما افتیا ابن عباس او ابن زبیر صاحب دا فتوا ورکړی و بنسح الماء كله چې ټولي وبره باسي دا کله فتوا ورکړی و دا هغه وخت کې خینه ماته زنجین په بیر زمزم د زمزم کې سدي الته د کې زنجي سړی او پات شي زنجي تاریخ حبشي ته ترمخي خلک سي د سیاه پام دا به کې مرشه به چې د ټولي وبره وباسي دا مسله د خاک نشي د غټ جانور پکې مړ شي یا انسان او نه یا انسان به بټولي وبره باسي هم د شي د کوړوک جانور مړ شو کنه چې پکې وری جیږي بیا به د انسان ولا شمرل شي به بټولي وبره باسي سم دا خبره خي فین ان تبخ الحيوان فيها فین ان تبخ الحيوان فيها کده غوبو کې د حیوان را ډټ شو ا د چمړای اورجیدله او تفسخ یا اورجیدو نزح جميع ما فيها طول وببر باسي صغر الحيوان او كبر د جانور د شی غټي او کوړو کې انتشار البلتي په اجزاء المایزکه چې د کوم د دي کې د لوندوالي کنه د پکې منتشر شي دی او بول اجزا کې ځکه سوري جي کې بدی ول د بدن وړي وړي زاري سدي د ټولو سوس کو سره ملو شي خدا خوش د هغه کوی مسله چې ټولي وبونه رو بسل شي کنه لاګي روزي کبي کوی د تر کوی د سي چيني غونی غړتا کی وای او وبکی روزي هغه نو څه طریقه وکي هغه ټولي وبنه شروع بسل به سو دومره وبره باسي را باسي چې ته نه ستړی شي چې بس وېری دینه پاسه نور بس سپي کو زړه د توي چې ما زړه په مطمئن شو بس بیا ډیره ده وین کانت البیر معینه کدا کوئی شی چې شمدار وي چینی ولې چینادار کوي وي به حيث د سي طریقې سره شلامي کې ناس وا چې ټولي وبته نه شروع بسل شو باسي نوري روزي لاندې نه اخرج مقدار ما هغه بورو بسي ما کان پی من الله سمره وبدي کې ورکی وي لکه تا کوی وکتلو تا اندازه دا وشری د ټولي وبد سي وش مراکانه شي موتی نه رونه بسو تقریبا د بدرې ډمو وبي دی چیر د لکه سلوي خو کې کېدل شي ټولي وبکانه نو ته به د تسالوي خو بکی رو بسې بس دا ډېر شي اگر چې دی بسې ورسنه نوري وبره خيږي نوري د تسالوي خو بکی جوړ کړلې دي سره پرونه ګرځي ځکه کوم ته مقدار څه سوچ کړو مغرو بدرو بسالي خو طریق ماری په دې د پیژندلې څه طریقه ده هغه طریقه ده ګوره اول د کوم کوی کې د شاید سور پر وتل منګه کور کې رجیدلی وي ور کې سړی پر وتلو تو څه کړه لخت ورنو بسلا کنه یا د اوس پنی ولا سیخ ورنو بسلو کوی ته
نه تقریبا 3 غازو پرې سیخ لوند شو اوس 3 غازه کوی بدی پرې خوته وای د وبره خجوا د کوی ته چا وبره خجوا د کوی څدنګ د کوی سره ډاک شي د کوم ته 3 غازه واله ایدی معنا ده صادری غازو بدونه رو بسل کنه بس تا پوش لګر شر کې نور یو بلوند نه روزي دا طریقه ور کې کول شندوره کنده وایا سیدا یا د شي چال وکا صدق کوی د شکل لرګا ور کې کیا سیخ ور کې کیا پړ ورنو بس اول کړي دیزي پرې لوند شوالو دیزي پرې وبره ورسېدي سو بره ورسېد بیا د نو برو بسالي مسولر لاس بکیمرو بسل سورا کام شلر د خودرا یو پټ کام شالو بیا د سیرو بو سور کی درګ وچوا نه څکل د ششي کام شي بس دی منه د کوی ششلو پراش ولو سپي پیتی بور سره بزن علما حضرت د سیبار سړی بنه پیږي سو ته کویو بوسیه چې پړو بنی میچي خودي طریقه د 200 بکیرو بس 300 بکو پر 200 واجب دي 300 مستحب دي کچې ته سړی پکې مړ شي وړو جنور پکې ورجیدو اوس هم دا خبره کې و طریقو معرفت دي پیژندل طریقه ده ان تخ پر خو پرون چې وړي غونی کاندي بو کنه شیوا کاند بو کنه مثل موزه الماء چې د سمره وبو دي کوي کې من البیر دي کوي ولا ويسب فيها نه هغه وبو پکې چاوي ما ينځ خو مینه شي د کومي کوي نورو بسل شي اله ان تمتل ترتیب پر شي د دایمه کاندر اډا کشي بس صفا شلو یا بل طریقه او ترسل فيها قصبه نه پکې درګ واچول شي سیخ پړې وتجعل لمبلغ الماء علامه کوم چې پر یو سیګه غزه پرې ته علامه وګرځه پین سره لیک پوکه بل شي سره یا پکې کړه غونې وچ سمنځ خو مینه مثلا 10 دلاء بون لزبو کی رو بس بیا غنه بشک میچی کس کسرو بکامش ثم تعاد القصبه بیا ور کی لرګي ور چا درګه فتنظر یا فتنظر وای ګره کم انتقص سمره د کام شولو فینزخ لكل قدر منها 10 دلانه هر مقدار پر لزبو کی ون رو بسل شي رو بسل شي وهذان د دوی طریقې چا طرف نه رغلی نبی سپریم الله امام یوسف سیو طرف نه رغلی دي وان محمد رحم الله امام محمد سیو په نوادر کې دا رغل چې نزحه مئتا دلوین 200 بکی بتینو بشل شي لسلا سمات 300 بکو پرې نه د امام محمد سیدا دویمه طریقه د دریمه د خپل طریقې اختیار کړی کنه د دې خبرې بنه شدید شهر کې هم دا خبرې کې دلې کنه چې کله څه مسله په خو بیان د طریقه به کوله فكأنه بنا قوله گوی د خپل خبرې بنا وکړه د موقوف پکړل پچی باندې علامه په هغه مسالې باندې په هغه حالت باندې شاهده فی بلد چې کوم دی په بغداد لکی کې کتلی و شهر کې ماغه خبره وکړه دته وانا ابي حنيفه رحم الله په الجامع الصغير جامع صغير کې امام ابو حنیفه نه دار غردي په مثلی د شی مسالې متعلق دا خبره چې ينزخو دومره وبتینو بسل شو بسل حتی یغلبهم الماء چې د وبون ستړي شي وبور بني غالب شي غالب سمانه رباس نوري رخي چې کوي خوش شمدار ده کنه بس ستړ د کی خړر دی معنی ده بس ډيري دي اندوره ولم يقدر الغلبه بشيء كما هو دأبه او د دې غلبي ولا مقدار امام ابو حنیفه صاحب نه د لګول سوره مقدار ده اندازې نه لګول څنګه دي طریقه انداز ده هغه څه بس کله د خپل بني پوښي سره اندوره ډيري بس بیا ډيري دي وکیل چیل شنه د چال بو کی کنه دی علاقې کې دوه مشرون کسونرولې سپوی دی وبوله طریقې بني پی کې سوره طریقې سره سپاګي دوره سره نه سپاګي مغول خبره بو وخلی وکیل چیل شي خذ بقول رجلين دوه کسانو له خبرې بني به عمل وکړي شي لهما بصوره في امر الماء شغد وبو له خبر بني پیږي لکه وبو سمندريه د وبو له مملو بني پیږي لیموناوي نور طریقې مهارت از دی وهذا اشبه بالفقه دا خبره په فقه کې ډیره مناسبه او فقد او ډیره شده برابر ده خاوزه ته یو مسله خی حضرت سیټي د دې خبرې بني پوښښ کنه ماته دا خبره واخه که کوی نه مو درې ورځې المنس کړه کنه مو ته پاته نه ور کې منګه کوم ورستو کته چې دی ول خزاري پکې پراتی دي اچینده خو یا منګه کو پکې چې وړنګ شي او پرسیدلې او پکې نبی به سوري زدل مزره ګرځي خطر ورځ براوه ګرځي کوم شان دی وسرنځلې دی اب دوباره وینځي صفا پی کې اگر شکدا دور ځکه میګه کړنګ شو دا ړنګ خو دور ذکر جدال د خو بیا به ته د درور ول خبره کې ځکه شی بنې درور تیر شابه خرابېږي کابر کې سړی بنې درور تیر شي بیا خېټه میټه دزيږي کنه بدن نه غوخه غورځي کابه دا شاید ورکی وکاتل ود مندلو میګه کراو خو ته بوکی کې ډاټ شو نه ده رجیدل نه ده اگر شي دا ووس ور غورځتلې واګنټه مکه خو بیا به ته د 15 وخت ول المزره ګرځاوي بس دا علماء اندازه ګرځولي سمده خبره خای وین وجد یا وان وجدوا کشیر خلق مندلو پلبری په کوی کې پاره تنمنګه کا او غیره یا بل شی مندل ولا یدر خدا پته نشته چې ماته واقعات کله غرزیدل دي ولا من تبیخ دل ډټ شویم نه دي طریقه ده چې اعادوا صلاه یوم ولیله ایوا ورځ ول المنز او دس برګرځي کله اذا كانوا توزع منها چې دین او دس المنز کړي کبه بل شي تنو بسره وړي به پکې مسله نشته به منز بنره ګرځي وغسل كل شيء
دا خبره ته کوي کنه چې کله تین شي کړي سامان انزلي لوخي انزلي وغسل کل شین هر هغه شیان به دوباره وینځي کنه اصابهما او چې دا وبي سره ورسولي وینځلي وین کان قدین ته په خط کبه د شی ډټ شي پکې چمړې رختلی او ته پس خط پکې رجیدلی اعاد صلاته ثلاث ایام ولياليها به د درو ورځې مزه د سره ورځي وهذا النبي حنیفه رحمه الله د امام صاحب مذهب دی وقال صاحبین حضرت چې لیس علیه عادت شی اندو بنی چې شر ګرځول ضرورت نشته اول ته ضروری ده چې تحقیق دی او کی حتی يتحققوا چې تحقیق وکي انها متا وقات شکل شی غرزیدل دي هغه وایي چې د دې خبرې څه دلیل ده چې دا به تحقیق کوي هغه چې چې لئن الیقین لا یزول بالشک دا خبره خو یقیني ده چې دوی منځونه کړي دي صفاو بسره کړي دي او شنه په صفاو بو انځلي دي او دا یقیني ده چې د شی مخ کې پاک اوس به کې شک دار غلی چې د شی غرزیدل د بکله غرزیدل شکی خبره کنه او یقین شک سره نه ختميږي لا یزول بالشک دا د فقې قاعده ده یدي د سی مثال کې د لشي لکایو ساړی ده کنه یو ورځ یو کتلو کاپړو کې نجاست لګیدلی وو اوس داریان چې دا غدا متیاز یې د شیما کاپړو ته لګیدلی دی د وینه د بکله لګیدلی پته وته نشته اوس به د څه کې منځونه بر ګرځي کنه بر ګرځي نه غوښ د پلیتې ته وکتل شي کاچره پاستاوا اړنګ و ندی معنی چې زر لګیدلی ډیر ټیم پینه در شو کبه ډیر وخت نه دی معنی چې مخ لګیدلی خو دې پته لګي کنه نو دې شی وسواره دا سړی د غشا پشان دي شو د کوی ولا مساله کمن را اپی سو بیا نجس لکه اپړو کې نجاست وګوري ولا يدرى متى وقعت یا ولا يدري پته د نشه چې کله متا ثابت وکړه لګي دلی دا امام صاحب له دلیل ورکړي چې نه ادا خبره صحیح ده چې تحقیق وږي خدل ته خبره د سیدا کنه چې ظاهر ده چې دوم دی کوی نه د سونار شي کوي هغه چې ولی به خنه بترم ان للموت سببا ظاهرا دا شیخ پکې مړ شوی دی کنه د مرګ د پر ظاهري سبب مسره شر چې وبو کې مړ شوی دی وهو الوقوع في الماء يبوت غرزدل فيحال به عليه نو د وبوت غرزدل بامدی بني حواله ورکول شي د شی پمدی کې مړ شوی دی د مرګ پمدی بني به حواله کول شي پمدی بني به ور بانا کړای شي خدومره خبره ده الا ان الانتفاخ چې د شی ډډیدل رجیدل دلیل التقادم دا خو دې خبره دل شاپه کې مخ کې مړ شو ده تقدم دلیل تقدم نه وخت نه شوی دی فیقدر بالثلاث کې دې شی په کې د لس ورځې غورځیدلې خو لس تتلې نشو د لس چې کم د زیات مقدار دی کنه کم نه کم درې دی کنه فیقدر بالثلاث د درو ورځې مقدار بو لګو اگر شي پنځو ورځې نه د سونه پندیس خاو وسره کړی دی وعدم الانتفاخ والتفسخ وبد شي نډډیدل او نریجدل دلیل قرب العهد د دې خبرې دلیل چې د نږدې زمانې نه غورځیدل دي فقدرناه وسلک ټیم د پاره خو ټیم شتانه چې موږ 2 غنټې واخلو که 3 غنټې والو خدا پکې کوم ماشه د سمولې 100 غنټې ما غورځیدل خو زیات نه زیات 24 غنټې پکې ولګو فقدرناه موږ دین د ځو سره به یوم وليله شي واش په ورځ ډیره ده لئن مدون ذلك د شپې ورځې نه کم ټیم شي کوم دي کنه ساعات د غنټې دي لا يمكن ضبط هذا دي ضبط کول چاته نه ممکن ته څه پته چې 3 غنټې وشي که 15 وشي که غنټې وشي خدا کما خبر شي تاسو کړی د حضرت صاحبینو چې دا مساله څه د کوی ولدا د هغه شان دي لکه کپړې کې نجاست کتلی منځنی وسر کړی د هغه شان دي نه ده د کوم مسله چې تروړي دي جواب واوره او اما مساله النجاست او د نجاست ولا مسله چې کپړې کې سړې پلیته یو ګوري فقط قال المعلا دی په باره کې معلا سیبیل د معلا بن منصور څخه کنه چې هي علی الخلاف اول خدا مسله متفق نه د اختلافي ده فيقدر بالثلاث فی البالی که د پلیتۍ زړه و پکې ورستا وختینی و وچه کا کړو دی معنی چې 3 ورځې شي دی و بیا من ولیلتن فطوریه کبه د پلیتۍ کپړې کې تازه پازه د پستا د دې معنی سیواش په ورځ بشي ډیر نه شي ولو سلم کبه خو مخې تو خبره سو منل شي فصوب نه دا خبره خو کوي سره نه بربري کنه ویل کوي خو تو سرګونه پنا ده کنه رسوتی کوي سره چګنو سی پاره ده سره ز کوي کاس مگر کس شي ور غړځي کنه ور غړځي پاره او تخنه نو سره منګه کی چی کو ګونګټي د غړځي کنه غړځي نه کوی پانا د صرف خالکو بوټیم کې ورشي به ونه رسی د جوړه خدي کوی په شان نه د خطر سوت کا سی ټول ورځي وړ رړای کله کې نه ځون په لمن وچته کله سمال لمن درو چات شي نو خو نظیر د په ورځي ولا سلم کته خبرو منل شي بیا کوی سره برابر نه د مسله ویلې فصوب د کپړه شي کومه ده بمرء عینه دو خرسوت د سترګو مخې ته د کنار ټیم والبیر غائبه عن بصره او د کوی د سترګو نه غایب د صرف بوټیم کې رسی پایف طریقانه نه دا مسله د هغه مسالې نه جدا شوله ایدی ولا قیاس په هغه باندې نشي کول